أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 57-58 دوا آیاتونه چې نو اب ویلې کیږي. اوس دې چې الله رب العزت د قدرت نخښ نو هغه مزید ذکر کیږي. الله رب العزت چې نو هغه رحمت د خپل بندگانو محسنینو ته چې نو هغه نږدې وو. اوس د الله د رحمت د هغه چې نو هغه تذکرہ کیږي. هو الذی الله پاک هغه ذات دی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته چې هغه را لیږي هواګانې زیرې ورکون کې د خپل رحمت نه مخکې. اوس دلته د رحمت نه مراد څه دی؟ نو تمام مفسرین چې نو هغه ذکر کړی دی چې رحمت نه مراد باران دی. باران نه مخکې که تاسو خیال کړی اکثر چې نو هغه سیلۍ راشي هواګانې راشي نو دغه هواګانې چې نو هغې نه خلکو ته پته ولګي وایي دی چې نو هغه اوس د هوا سره باران چې نو اندازه د یخه سیلۍ چې نو هغه راله. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي الریاح ثمان هواګانې چې نو د هغې اته قسمه دي. اتو کې چې نو هغې څلور قسمه د هغه د عذاب د پاره راځي. څلور قسمه هواګانې چې هغه عذاب وي یا هغې یو نوم چې نو القاصف د دویمې نوم چې نو هغه العاصف او دریم چې نو هغه صرصر او څلورم چې نو هغه عقیم. نو دا وګورئ زی په زی دا واقعات چې نو هغه اوس مخکې اسیم د دغه رکوع نمبر 8 نه واقعات شروع کیږي. نو په دې کې دا دي چې د هواګانو سره الله رب العزت مختلف قومونه چې نو هغه تباه کړي دي او دا هواګانې چې نو د کې اکثریت د عذابي څلور هواګانې چې نو هغه دا دي چې هغه رحمت په پاغې کې باران چې نو هغه پکې راشي دغه شانتی چې نو هغه د رحم او د خیر سلی وي. نو هغې نه یو چې نو الناشرات دویم چې نو هغه المبشرات او دریم چې نو هغه مرسلات څلورم چې نو زاریات. دا څلور قسمه هواګانې چې نو دې کې رحمت وي. نو ځکه الله رب العزت نو هغه یرسل الرياح الله چې نو هواګانې راولېږي بشرن زیرې ورکون کې بین یدی رحمته د خپل رحمت نه وړاندې حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. بیا دغه هواګانې چې نو هغه را اوچتې شي او دغه سره چې نو هغه دغه وریځې ثقالا درنې شي. نو دا چې نو هغه صحیح خبره ده دې کې صدا نشته چې دغه هواګانې چې نو هغه د ځمکې نه سمندر نه چې نو هغه راوچتېږي بیا د دغه سمندر نه چې نو هغه د اوچتې شي او بیا د دغه سره چې نو مونسون چې ورته ویل کېږي دغه هواګانې چې نو هغه درنې شي رای کې چې نو هغه نمی پیدا شي. بیا الله رب العزت چې د کومې علاقې کمزید غواړي نو هغه پیا آبادول غواړي آلتي الله پاک ولېږي. خو لازمینه ده چې هر هوا هر باران سیلی چې نو هغې د پاره دا چې د سمندر نه دغه بخارات اوچت شي. دا الله جل جلاله کله چې نو هغه د اسمان نه هم رالیږي. ځکه الله رب العزت وی وانزلنا من السماء ماء او دلته د اسمان نه مراد نو هغه وریځې دي. د وریځو نه الله رب العزت نو هغه باران کوي او کله داسې هم چې وریځ نه او باران الله رب العزت وکړي
خدای یو سبب خي دغه شانتي الله رب العزت وز د دې آیات د دې مقصد دا رحم چې ذکر کې سم مقصد دی الله وی سقناه لبلد میت مونږ چې نو هغه دغه اوبولي گو ویس کو باغ کلی هغه خار باندې چې هغه مړوي یعنی وچوي هغه شړوي قاصاله پر اغلی پاغه سوکړوي د دغه سوکړې نه اورستو مونږ په دې باندې باران وکړو د دغه باران د کېدلو نه اورستا بیا دغه کله د علاقه چې نو ژوندۍ شي د غزمه کې نه چې نو هغه سوشي فصلونه وغیرہ چې نو هغه راوچت شي نو د قشانتي الله رب العزت ذکر کوي چې مونږ د څه ګوره د مړی به هم راځوندې کوم حدیث مبارکه کې راځي تفسیر چې نو هغه خازن ذکر کړي دي او معرف القرآن کې چې نو هغه هم ذکر شي دي چې کله اولنۍ شپېلې او هلې شي دغه نه اورسته خلق ټول چې نو هغه مړ شي بیا دغه نه اورستو سلويخ کال چې نو هغه په دې به مسلسل لګاتار چې نو هغه باران وشي بیا سلويخ کال دغه مسلسل لګاتار باران نه اورستو الله رب العزت چې نو هغه بیا به اسرافیل علیه السلام ته وای دغه به دویمه شپېلې وای او د هغه دویمه شپېلې سره خلق چې نو هغه را پاسي تفسیر خازن کې چې نو هغه سره دادي وای چې کله چې نو هغه دغه باران وشي نو دغه ته باران حیات هم ویل کېږي د سره به داخله چې نو هغه به راځوندې شي بیا به د ژوند کېدلو نه اورستو د په خپل قبرونو کې ودشي نو چې کله الله را ژوند کې دا غینه اورستو دی په خپل قبرونو کې ودشي پای کې ملاس وي لکه بیا به دا غینه اورستو دوی مشپېلې اواله شي او چې دوی مشپېلې اواله شي نو د خپل قبرونو نه داسې را پاسي لکه څنګه چې سړی د خوب را پاسي او سترګې مګي نو دی به داسې د خپل قبرونو نه را پاسي او سترګې چې نو هغه به مګي لکه څنګه چې قران کې دا غي ذکر د سورته جن هغه سورته یاسین کې جن هغه کې من بعثنا من مرقدنا هذا چا مونږه خپل د آرامګاه د خوبګان چې نو هغه را پاسولو نو الله رب العزت وی چې ګوره څنګه مونږه دغه مړ خار دغه وچ شړ خار دا چې نو هغه را ژوندې کو باران سره نو د قشان دوباره ستاسو را پیدا کول د سګران کار نه فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات مونږ چې نو هغه را وباسو دغه نه هر قسمه چې نو هغه میوي كذلك نخرج الموتى دغه شانتي مونږ را پاسو چې نو هغه مړل را وباسو به مړل را لعلكم تذكرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ یعنی دې ته وګورئ د دې نه د الله وحدانیت نو هغه اومنئ آیات نمبر 58 کې الله رب العزت فرمای والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه بیا الله وی باران خو وس ګوره د ټول زیاده پارا ټول علاقې د پارا عام یو شانته دا نو چې د باران یا د باران په دغه اوبو کې سفر خولو باران چې کله د اسمان نه کېږي باران وریږي نو دا باران چې لاندې په دې کم ازمکه راځي نو د غوبت ټول ازمکه ته یو شانتي راځي خو بیا د ازمکه چې نو ازمکه پورې داغي خاصیت نه بعض ازمکه چې نو هغه شړ او بنجر ازمکه باغې باندې دغه باران راځي او سیده داغې نه خوېږي اس اثر چې نو هغه پنه پریوزي بعض ازمکه چې نو هغه داسي چې داغه دغه نسلک ډېر قبول کی سلګ ډېر او بچ نه نو هغه راکاږي خود غزمکه بیا هم شړه او بنجره پاتې شوی کرونده پی نه شوی دا چې نو اړول شوی تیار شوی نه نو دغه باندې چې راوځي نو اکثر په دې باندې بیکار شي چې نو هغه راخیږي والذي خبث لا يخرج الا نكدا دا چې نو نه راو باسي سوا د نکید نه نکید ویل کېږي هر بے پیدې شي نو بده چې راخیږي نو یا په مرکونډای راوخیږي یا د سیبل یو شی چې داغه د کار نه سیوا چې نه د نقصان نه دریم قسم چې نه اغاز مکه داسوي چې اغاز مکه خپل اومدز مکه مټ چې نه اغه خوري برابر از مکه نو چې کله په دې باندې پاران وشي نو د دین الله رب العزت په دې نه چې نو هغه دغه خخه غیاګانی راوځي داغه نه غلې راوځي دغه شانته میوه دی راوخیږي ګولونه چې نو هغه پر راوټو کېږي نو د قشان الله وی د قران مونږ د اسمان نه نازل کړي دا مونږ د اسمان نه نازلو د قران په وحی کې داغه په حقانیت کې داغه په نورانیت کې
د دغه په برکت کې هیڅ شک چې نه نو هغه نشته د حضور په حدیثو کې هیڅ شک چې نه نو هغه نشته واعظ او نصیحت کې هیڅ شک چې نه نو هغه نشته خو څنګه چې د دغه ځمکې پر خولو دغه شانتي د مخاطب د خلکو د زړونو پرخ دی د چا زړه چې نه نو هغه بالکل شړ بنجر وي ګناهونو چې نه نو هغه تبا کړي وي د باندې د دغه خبره یوي چې نه نو هغه هم حسر نه کوي دغه ټول ارسي بیا هم د خپل کفر شرک باندې چې نه نو هغه اختوي بعض زړه چې دی نو هغه لږ ګزاره کوي نو د هغه چې نو هغه دغه واوري نو د دې نه دی په دې کې مختلف تعویلات او یو څه بل څه خبرې چې دی نو هغه راوباسي لا والذي خبث لا يخرج الا نکده دریم هغه زړه وی چې هغه مخاطب وي د دغه زړه د خپل بدلیدل چې نه نو هغه کوشش کړي د انسان وای چې زه به سره خپل ځوان بدلوم د چې نو هغه دغه ته تیار وي نو د چې کله دغه وحي آیات قران چې نو هغه وارول شي سپاره صورت نو د په دغه سره چې نو هغه قبول کې او د په عمل کې د پځوان کې چې نو هغه سره بدلون او تبدیلی چې نو هغه راشي نو ځکه الله د هغه نو هغه مثال د ذکر کو او الله وی کذالک نصرف الآیات دغه شانت مونږ بیا بیانو چې نو هغه آیاتونه لقوم هغه قوم ته یشکرون چې هغه شکر ادا کوي چې دې باغی باندې د الله پاک شکر ادا کوي او چې شکر سو ادا کوي د نعمت قدر کوي الله دغه نعمت چې نو هغه سوا کوي الله دې مونږ ته د خپل نعمتونو قدرداري نصیب کړي وهو الذي اولى اغذات دے يرسل الرياح چرالی کی هواگان بشرا زیر ورکون کی بین یدی رحمته مخکد اخبل رحمت یعنی باران حتی تردی اذا اقلت کل را اچت کریاغا صحابا وریز سقالا درنی سقناه نو بیامنگ اغروانی کوئی چلو لبلد انچنین واغ خار میتن مرتا وچتا فانزلن به بیامنگ را ورو پدغبانی الماء اوبا فاخرجنا به او بیارا اوبا سمنگ پدی اوبو سر من کل ثمرات هر قسم میوی کذالک دقشاد نخرج الموتا منگ را اوبا سمنو لرا لعلکم تذکرون د پارد دی چی تاسو نصیحت قبول کړئ والبلد الطیب او خارج نو آغا پاکیزا خکلی یخرجو نباته آغا را اوبا سی اخپل زرغون دا اخپل شنکی بإذن ربه دا خپل رب په حکم سره والذي او اغز مکه خبص چې هغه خراب او بنجروي لا يخرج الا نکدا هغه نراو باسي مگر سوا د پیدایش نه کذالک دقشان نصرف الآیات بار اړو بیانو مونږه آیاتنا لقوم دا قوم د پاره یشکرون چې شکر ادا کوي